جمیل خانه هغه تخت چې دی دې ته تاسو دا تخت ولې وایي؟ دا په اصلي کې خو موږ هسې په کلي کې مشهور شوی چې دا تخت دی، خو دا په اصلي کې تخت نه و، دا د هغو د عبادت د ټول نه غټ ځای و. نو موږ ورته تخت وایو، دا کم چې موږ ناست یو دا کنډرې وې. نو هغو دغه دی به عبادت کوو. تاسو ته خو پته ده چې دا بود مذهب چې دی نه هغه تاریک الدنیا دی، د خلکو نه لرې عیسایت شو، بود مت شو. نو دلته به د هغو بکشوګانو اوسېدل او دغه ځای کې به عبادت کوون. دې ته هم په دغې وجه تخت وایو. بس د هغو د عبادت یو ښکلی رخ شوی ځای و، خو بدقسمتانه خلکو خراب کو. بار بار د حکومت په نوټس کې دا خبر راوستی شوه چې دا یو زمونږ د آثار قدیمې یو غټه سرمایه ده او د دې حفاظت وکړئ. هیچا حفاظت نه کو. دې نه سکې ووتې، بوتان کې ووتل، ټول څیزونه چې خلکو ویستل. غټ غټ خلک په دې کې انوالو. ځینې نومونه اخیستل مناسب په دې کې ما چې تر کومې پورې ما ته معلومات دي نو ما اورېدلي دي چې په دې کې د دې نه د سرو زرو هغه کم ګوتم بود چې دی بود ده د هغوی یو بود تلی دی او په ډېر کم قیمت باندې به وطن ګوی د هغې سړي دپاره خو ډېر زیات دی، خو په ډېر کم قیمت باندې هغه تلی دی. او په هغې وخت کې زمونږ نیکو چې و غلام محمد خان پالړن خان باندې مشهور و، نو هغو د هغې وخت چونکې دا یو ایجنسي وه، ملکن ایجنسي، نو دلته کې به د پی ای دغه چلېدو لکه با اختیار مجسټریټ و. نو هغو ته یې وینا وکړله چې یاره دغه شان کسان او خپل نوکران یې راولېږل پسې، خو چې هغه راتلو نو په هغې کې غټ کسان انوالو، بلکې د حکومت سرکاري کسان پکې هم انوالو. او ګوره ګوره دا ټول کندرات ښکاري که نه، نو دا یې تباه کړي. او بله مشینان به یې راوستل پسې هغه په دې سیکه باندې په دات باندې اواز کوي. نو په دې کې چې څونه د سرو زرو سیکې وې یا د دې نیزو میزو هغه سرونه وو یا تورې وې، هغه ټول یې تیستلي دي. نجیم خان صاحب دا زمونږ چې کوم دی دا زمونږ ماضي ده، نو پکار دی چې دا موږ محفوظه کړو. او زمونږ خلک دومره هم نه پوهېږي چې یاره خپله ماضي روانوي، هغه پوړه یې د ځانه لرې کوي په کومه باندې چې دی بره بخېږي. اوس دې وخت کې هم راځي کسان او دغه دې راځي، اوس هم راځي، اوس هم راځي باقاعده مشران راځي او دغه انټیکس عزیز صاحب زه به ته خبر وکړم د بدقسمتۍ نه موږ څونه پښتانه کیو که نه، نو دا څنګه یو خامي ده چې موږ همیشه د وختي پیدې دپاره او دغسې په ځان تنقید پکار دی. دا صحیح ده، دا لرې پیدې مونږ پرېښي دي او وختي پیدا مو اخیستې، په هغې کې مونږ زیان خوړلی. جمیل صاحب چې په ځان تنقید وکړو نو دا زموږ لپاره تعمیر دی، د قامي تعمیر دی، نو په ځان باندې خود تنقیدي هم پکار ده. بل دا ده چې دا غریبانان خلک دی که نه، حکومت ته هم بار بار وینا وشوه، زمونږ څو رشته دار خورایو هم په ارکیالوجي کې دی، هغو ته هم مونږ وینا وکړه، خو حکومت په دې کې زما خیال دی چې دا تیدرې دا کمه د اتیانو دا لار چې دلته کې څونه محفوظ ده، کو دې له په ټیم باندې حکومت وخت ورکړی وې، د دې دغه کړی وې، خصمانه کړی وې، دا به د دې نه نور هم په ښه حالت کې و. او دا چې ورځ تېرېږي نو د بارانونو سره او د دې سره د دې نور هم تباهي کېږي. سوره ښکلې ونه ده. نو پکار دا ده چې حکومت دا په خپل تحویل کې والي او د دې کې چې څه دغه چې هغه ټول دغه کې برابر. ښه خبره دی، خو ښه پیدا سپی وختي راسې مړ وایي نجیم خان. دا دلته کې چېرته مرغۍ ګرځېدلي، مونږ چې په دې لیکه کې ناست یو، په دې ځای کې ډېر په ښه تعداد سره زر کې میلاویږي. چکور ورته په اردو کې وایي او زرک ورته په پښتو کې وایي. نو دا زرکان دلته کې ګرځېدلي دي، نو د هغې په بین پسې یا وختي ګرځي، هر کله چې دی خو دی په هغې بین پسې ښکاري دی که نه، د ښکار عادت دی، نو په دې وجه باندې دی بین وهي او ګرځي. ښکار هم یو خوند دی پکې او مزه پکې. نو بس زمونږ د ثقافت د پښتنو د ثقافت د ورکوټوال نه په لیندو لګیا شو. بالکل لینده به غاړې ته پرته وه. لویږو نو بیا دلته خو بلا د مخچونو جنګ پکې هم کېدو، د مخچونو جنګ نه خبر یې.